السلام علیکم، زه یم ستاسو هوسټ مشال خان. نن به موږ خبرې کوو نو ښار کې سپیشلی د افغان کډوالو باندې ډیره سختي رامخې ته شوې ده. په دې به هم خبرې کوو. دې نه علاوه افغانستان کې د صحت حوالې سره څه خبرونه مخې ته راغلي دي. په دې ټولو خبرو اترو دپاره باخبر خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی. کبیر صاحب پروګرام کې هرکلی. مهرباني، خوشحاله اوسئ. کبیر صاحب څه خیر خبر شته یا نه هم دغه بس خبرونه دي چې دومره خلک تعلیم نه متاثره شول، صحت نه، خوراک نه، دومره سختي راله جینکو ته، هلکانو ته. آیا څه خوشحالۍ خبر شته؟ څه داسې نوی نظام، څه نوی قانون پاس شوی یا نه؟ خوشحالۍ خبرونه خو په افغانستان کې ډېر دي، خو زموږ دپاره د خوشحالۍ نه دي. صحیح. او نه د افغانستان چې کوم ولس دی د هغه دپاره د خوشحالۍ دي. خو دا خوشحالۍ مې ورته په دې باندې وویل چې لکه ډېر د زړه د درده مې ورته وویل چې د خوشحالۍ خبرونه دي. مونږ ګورو چې مونږ وایو پاسو نو زه سهار به څه داسې ښه خبر به مخې ته راشي نو خلکو ته به یې مخې ته کېږدو. خو د بدقسمتۍ نه داسې خبرونه راځي چې په افغانستان کې مونږ ګورو چې لکه چې کوم حکومتي چارواکي دي هغوی بس رو په رو بندیزونه دي چې لګیا دي، دوکانونه بندوي، تجارت بندوي، د خلکو روزګار بندوي. بالکل. هغه خو پرېږدي دا مشال چې اوس نوی خبر دا دی چې 422 اسپتالونه او کلینیکونه په افغانستان کې بند شول. خلک به چېرته ځي؟ کور کې به اوس ډاکټران 422 اسپتالونه او کلینیکونه دا په خوله باندې یادېږي، دا یې بند کړه. دې سره که زه بل نوی خبر تا درکړم نو 1,44,000 خلک چې کم دی نو هغه د صحت نه محرومه شو. نو دا هغه شیزونه دي مشال چې دا د خلکو د ژوند سره لوبې کول دي. تعلیم خو لري نو په هغې موږ ډېر بحث کړی چې تعلیم نشته. دا چې کوم کلینیک او هاسپټل بند شول نو دې کې خو فیمیل ډاکټرانې خو بالکل نه وي که نه، نو هغه چې کوم میل ډاکټرز هغوی دپاره هم هر څه بند شول. مکمل طور باندې میل فیمیل فیمیل لپاره خو هېڅ هم نو، فیمیل باندې خو هغه ټکسي کې به تله چې ځان له به یې ټکسي کوله، چېرته کور کې به یې سړی نو، ضرورت به د بهر سودا روړل هغې باندې په ټکسۍ باندې پابندي ولګوله. نه بس پکار نه چې داسې هر یو ته سپریټ یو هلیکاپټر واخلو بس دوی دې وزي راولي. ګورئ جي موږ خبره کوو که نه د افغان نه کډوالو چې دوی د پاکستان نه ولې نه ځي. هلته افغانستان کې څه شته دی نه؟ دغه کم صورتحال چې روان دی ته ماته دا ووایه که فرض کړو زه تا ته هم چې زه تا له 1 کروڑ روپۍ هم درکوم ته افغانستان ته لاړ شه هلته ژوند وکړه ته به وکړې؟ نه بالکل. ته به هم نه ځې. ولې؟ انسان دی ګوره بیماري په هر چا باندې راتلی شي. اوس ته ماته دا ووایه چې 422 اسپتالونه کلینیکونه تا په افغانستان کې بند کړه، اوس به د دې څه کېږي؟ خلک به بیماران شي چېرته به ځي؟ مخکې خو به پاکستان ته رالو خو به اډر هم بند دی، اوس به څه کېږي؟ اوس به چېرته اور څومره 1 کروڑ 44 لاک خلک چې دی، سوري ما وختي هزار یاد کړه خو 44 لاک خلک لکه دا متاثره شو د دې کلینیکو او د دې هاسپټل بندېدو وجې. بالکل همدغسې دا متاثره شو د صحت او د دې هر څه د وجې نه. خو مونږ بل وکتل مشال چې په افغانستان کې لکه مونږ وایو که نه چې زه به دا وایم چې څوک ټافي اخلي نو په هغې هم نه دي خوشحاله، ځکه چې هلته څه شته دی نه. کبیر صاحب که مونږ وګورو دلته چې څومره خاص کر میل خو بلک سایډ ته کو فیمیل خبره وکړو، فیمیل څومره سټوډنټ دي پاکستان کې، افغاني ګرلز چې دي ډېر ټیلنټډ دي، ډېرې بزنس سایډ ته وګورو هغوی ځي، که ایجوکیشن کې مونږ وګورو، که جاب کې چېرته هغوی ټوله نه فرنټ لاین باندې. نو څه ګڼئ تاسو چې داسې خلکو دپاره پاکستان کې آیا دوی ته څه ایکسټینډ کول پکار دی حکومت ته چې دوی له ویزې ایکسټینډ کړي یا دوی ته یو پراپر ډاکومنټیشن ورکړي چې هغوی دلته سټې کولی شي؟ ځکه چې دا څومره خلک ګریجویټ شول اوبویسلي افغانستان ته لاړ شي همدغه سختي هر څه وي، نو ښه نه ده چې دا ټیلنټډ جینکۍ دي پاکستان دې ټایم کې دوی سات ورکړي. مشال ډېره مننه او ډېر ښه پوښتنه ته وکړه. او په دې باندې که ستاسو یاد شي نن څه موده وړاندې مخکې په سینټ کې ایمل ولی خان دی MP مشر چې کوم دی هغه په سینټ کې په یو اواز اوچت کړه په دغه پوینټس باندې، خو دې کې یو 2 پوینټس هغه نور هم شامل کړو. هغه دا و چې کوم هنرمندان دي، سینګران دي او فیمیل سټوډنټ شو، ډاکټر شو، چې XYZ چې هر څه دي په پاکستان کې په ویزه باندې ژوند کولو، اوس د هغې ویزه کې ټایم ختم شو نو په هغې باندې هغه سینټ کې یو اواز اوچت کړو. سینټ کې چې هغه اواز اوچت کړو نو بیا سپیکر صاحب چې کوم دی نو خبره کمیټې ته یې وړه. صحیح. د اسمبلې د سینټ یو خپله کمیټي، هغه کمیټې کې بیا دا خبره راووته. بیا هغې کې بیا دا خبره مخې ته راله چې یاره دی له داسې دغه مونږ تیارو لګیا یو چې لکه مطلب دی له داسې سلاح مونږ وباسو چې مطلب لکه که پاکستاني یا داسې بل ملک XYZ امریکا خو فی الحال خیر بندیز لګولی دی، خو داسې څومره یورپ کنټریز دي نو هغې دپاره دی به مطلب باقاعده یو درخواست لیکي چې زما ژوند ته خطره ده، خو چې کوم حقایق وي هغه کس دپاره به دا شي نه کېږي. نو د دې لایمل شروع دی، کار یې پې لګیا کړی دی او موږ په دې باندې خپل پاکستان چې کوم دی نو اپریشیټ کوو، ځکه او خصوصا ایمل ولي صاحب چې لکه دا اواز هغه اوچت کړو
نو په دې باندې سلسله جاری ده. خو مشال دا خو حل نه دی که نه. لکه زه به د خپل پاکستان نه در کومه پورې بهر ځم، نو دا خلک به د خپل افغانستان نه در کومه پورې بهر ځي. اخر په افغانستان کې دا شي نه روان ولې دي؟ افغانستان کې دا بندیزونه لګي ولې؟ وجوهات څه دي؟ په کوم بنیاد باندې راغلي دي؟ حکومت یې اغوستی دی، دی ولې دلته کې ناست دي؟ لکه د دې مقصد څه دی هر څه؟ نو ګوره مقصد ته کتل پکار دی، د دې ژوند ته کتل پکار دی. لکه کم افغانۍ به چې کوم دی نو هغه خپل ملک پرېږدي به. آیا دی دا مطلب دی دا غواړي چې لکه بس مونږ ته د افغانستان مکمل خالي کړي چې صرف مونږ پکې ګرځو؟ نو که دا غواړي نو دا خو بس زه به دا وایم چې نامناسبه ده. ګورئ تعلیم باندې پابندي، صحت باندې پابندي، فیمیل ډاکټرز باندې پابندي، په ایجوکیشن باندې پابندي، فیمیل بهر ټیکسي کې تلو باندې پابندي، په بازار ته نشي راوتی، خپل روزګار نشي کولی، په کور کې ایون چې په کور کې هم فیمیل سره روزګار نشي کولی، په هر یو شیز باندې تا بندیزو لګولو. اسپتالونه دې ورته بند کړه، کلینیکونه دې ورته بند کړه. دا په کوم بیس باندې کوي چې دا اسلام کې دا شی د اسلام خو دومره سخت نه دی؟ یاره جی اسلام پورې تاسو خبره که چونکې دا خو د علماء کرامو خبرې دي او مونږ دومره ځان له هم صفا خبره ده وی چې په کوم شیز باندې دومره پوه نه نو مخکې به پکې نه ځي. خو زه لنډ شارټکټو کې دا وایم چې لکه زمونږ اسلام دومره ګران نه دی او نه په قرآن کې چې کوم راغلي نو هغه دومره ګران دی. مونږ ځان ته دا شي نه دومره ګران کړي دي. بالکل مونږ چې مونځ ته مو درېږو نو پلانکې به پکې راشي چې یاره دا جالماز دی لږ کوک کړی دی دا نو لکه دا شي نه مونږ نه دي مطلب دا دومره ګران نه دي چې څومره مونږ ځان ته ګران کړي دا شي. بالکل همداسې ده. خو لکه د حکومت افغانستان د حکومتي چارواکو څه غوښتنې دي، څه غواړي، د خپل ولس سره څه کول غواړي، په کار ده چې دا خبره را واضحه کړي او په ډاګه باندې دا خبره وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ته ورته اسپتالونه بند کړه، ته ورته سکولونه بند کړه، ته د کور نه بهر مه پرېږده. لکه دا څه شی روان دی په افغانستان؟ کوم میسج ورکول غواړي دی؟ نو دا صورتحال دی د افغانستان ډېر بد دی. دې نه علاوه که موږ وګورو نو ښار کې سپیشلي ډېره سختي راغلې ته. یو ما په خیال یو فرنډ خبره کوله چې یو کس یې نیولی و، بیا ورته چې پیسې ورکوي ورته یاره په پیسو مو اوس نه ایسارېږي، بس دا کس ته نه بند کړي او بیا یې ډارې کولیږي، نو دې نه ښه ده چې بس په حیا یې ورته پرېږدئ. نو څه صورتحال دی اوس؟ مشال یو اړخ ته که موږ د افغانستان صورتحال وګورو، بل طرف ته موږ د پاکستان د کډوالو د لیږلو صورتحال وګورو، نو سړي زړه هم خفه شي چې یو خوا هلته کې څه شته دی نه افغانستان کې، بندیزونو پسې بندیز او دلته کې بیا زموږ دا چې کوم وروڼه دي غیر قانوني افغانیان دي یا په ویزه راغلي ویزې ختمې دي، دې سره کم دغه کېږي. خو پاکستان هم لکه زه به دا هم د ریاست خبرې دي مجبوره دي زموږ سیکیورټي فورسز هم ځکه چې لیګل خو دي که نه غیر قانوني خو دي که نه. که فرض کړو دا موږ په افغانستان کې هغوی ته داسې مطلب نه یو سایډ ته خم دی د دې ځي پاکستاني چې څونه خلک دي دوی ته به لغونې اپرچونیټیز چې ټکره دی وویل. بله تاسو د دغه خبرو په نو د تاسو سره یو خبره شریکوم. پرون زموږ سینیر صحافي تجزیهکار ساجد ټکر صاحب د ما ورسره په دې باندې پروګرام شروع کړی، نو هغه ماته یو خبر وکړه، نوښار ریلیټډ خبرې وکړه. هغه ماته چې یو کډوالو هغه ویل چې خپل یو میسج ورکولو چې مطلب پولیس والا راشي دروازې وټکوي او په زوره کور ته راننوځي او موږ ته وایي چې بس اخرنۍ ګنټه ده در سره پرېږدوم نه بس وځئ. وایي هغه ګنټې نه بس چې کوم دی بس بیا نه ښکاري ورځې پکې تېرې شي که نه، لکه ورځې تېرې شي نو بیا موږ وایو چې یاره لکه دا څنګه چل دی، لکه نه مو باسي څه هغې مخته شوي دي اوس داسې مشال. ګوره دې نه مخکې والله اخرنی ډیډ لاین ورکړی پوره نه شو، مطلب اونه واته ډیډ لاین پوره شو کسان لا نړه. ګورئ زه وایم که نه ما پرون په دې باندې ټکر صاحب باندې دغه سوال کړه چې یاره سختي کوم ځای کې ده، ته ما ته سختي وښایه. نن نه 3-4 میاشتې مخکې ما په بوډ بازار کې پروګرام کړی دی، هغه کسان موجود دي، نن هم هغه کسان موجود دي. زه والله تا بوزم بل ورځ په بوډ بازار چاپوالی شوې ده، بل ورځ په بوډ بازار باندې چاپوالی شوې ده، هغې نه 13 هفته مخکې چې کوم دی هغې باندې بوډ بازار کې چاپوالی شوې. نو ولې نه ځي؟ ولې پاتې دي؟ دا کمزوري چېرته کې ده؟ آیا دا کمزوري زموږ سیکیورټي فورسز کې ده چې نشي ویستلی که نه صرف راځي او د کاوې دپاره چاپه وهي او بس صرف دا وایي چې موږ چاپه ووالو؟ دا په دې باندې نه کېږي. که وباسئ یې صحیح راشئ پراپر ورته کښېنئ ټیک ده، موږ دا منو چې زموږ مطلب وسایل به دومره نه چې کور په کور کینی او رابالې کړي. خو ته چې نن ځې ته په هغه کور باندې نن چاپه وهې او ته هغه ته وایې چې ګنټه ټایم مې درکړی ګنټه بعد به ته نه، نو که ګنټه بعد نه یو 15 ګنټې بعد خو راشه تپوس خو یې وکړه که نه چې ته تلې که نه تلې. بیا د هغه سړي خبرې خو حقیقت دي که نه چې ته ماله ګنټه ټایم راکې، خو بس زه خو مطمئن یم چې مړه بس راځي به ګنټه ټایم به راکړي او بس ځي به بس خیر دی اټس اوکې دا ګنټه برداشت کوه. نو لکه دا طریقې کار دی د سختي پې ښه ټیک ټاک سختي ده،
خو لکه خلک هم دغه سوال کوي چې هغه سختي په نظر باندې نه راځي. دا زموږ سوالونه نه دي، دا د عام پبلک سوالونه دي او عام پبلک کمنټس کوي چې لکه دا مخ ته چاپی او لکه لکه ډیره سختی روانه ده، لکه عمل پم روان مطلب او نور چې کم نه لکه اسانتیا هم ورته جوړه کړې ده. مونږ که یونیورسيار د اړخ نه خبرو کو نو ګوره مشال چې یو کیمپ ورته په چمکنو کې جوړ کړی دی، یو ورته په لنډي کوتل کې جوړ کړی دی. دلته کې چې کم کډوالي دي خپل رجسټریشن کوي، هغې نه بعد به دوی ډایرکټ وړي لکه دی هغه ودرېدل او په لاره کې اصل 15 ورځې سټی کول، هغه شی ختم شو. 13 ورځې په خپل لنډي کوتل ته تلې ما نه دي کتلې چې په روډ باندې ټریلې ولاړې، نو لکه یو ټریله هم نه وه، یو دوه مې ولیدې چې په لاره باندې روانې او بس روانې وې، ولاړې نه وې. افغانستان ته روانو. نو لکه مخکې خو د لنډي کوتل څه کوئ چې تاسو د لنډي کوتل بازار نه لاندې چې راشي بګیاړي چیک پوسټ ورته وایي، ړومبنی چیک پوسټ. د بګیاړي چیک پوسټ نه واله در بارډره پورې به یو لین لګېدلی و، ټرکونه به ولاړو په کړو کې. اوس خو هغه سیسټم هم ختم شو. نو دغه صورتحال دی د افغانستان او د افغانستان د صحیح انتظار وکړو کبیر صاحب څه خوشحالي خبر راشي، الله دې وکړي. خو چې دا کم خبرونه راځي نو ماته نه لګي چې د خیر خبر راشي. صحیح، ډیره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ پروګرام پر اجازه غواړم. در الله پامان.